صلوات و سلام له یو تم راغی د الله پاک پیغمبر یو ولد ته ډیر خطرناک غزا کوي، ډیر بهادر دی غزا کوي. نبی علیہ السلام کم دی وی هغه د ګوره د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیہ السلام وکتل کنه او دا تور د څه اوچته کړ په کافر گزار کو نو دا توري مټي ښکارش دا تور مټه د دانو ډکه د ښکارا شو کنه. نبی علیہ السلام یې کدا خو زما باغی تور هغه ساعت نه دا شک زما راځي دا لاس خو ماته د سر د اسود ښکاري د دانو ډک لاس ته تک تورو ویلا شته پوس ته وکړي دغه دې کړ د خو ما واده نه لیکلې وو دا دې چرته راغلي دي چې هغه صحابي لاړو وی دا الله پاک پیغمبر ته پوس کوي چې تصاد اسود هغه ته صرف سر وړه کوي صرف سر یو ته وړه کوي اصحاب راغلي د الله پاک پیغمبر او صاد اسود دی وی خدای واده پرې دلته راغلي دي دا واده پرې دلته راغلي دي. نبی رسول الله سلام سیکو داسي د په یو کافر باندې حمله کوله داسي ورلاندې وطن او کافر په زور ور شو گزار پیو او چې گزار یو بس سعد اسود رضی الله عنه چې هو نو د اصل خطر راټاو شو چې اخطر راټاو شو نبی رسول الله هو حسکو په سما سعد کو لما سعد هو او نبی رسول الله په خپل منډ کړ چې منډ کړ ورسې ورلکنه د سعد اسود رضی الله عنه نبی رسول الله د خپل غیږ تر اوچت په دماغ ول احکار کو کپړای کې پرانستا چې کپړې ته پرانستا نبی رسول الله والسلام د خپل کپړې راوغستي او د دې تور صحابي د مخ د وینو نه داسې پاکي دا مخ له د وینو د خبرو نه پاکي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی رسول الله والسلام ته قتل کنا مسکه شو د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان تفریدي د الله پاک پیغمبر ته جنت خوري می بزان تفریدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان تفریدي د نبی رسول الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې وې ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسمي چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تا له ګوایي کومه چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی. ای سعده زه به ستا دپاره ګوایي کومه جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت خورې به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته پرېږدي. دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیہ السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیہ السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي د نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي. خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته وایم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بولبلیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شم زه وایم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کښېندم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې هغه په زنکدن کې چغواله امتي امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغه پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورته وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دی په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامه دې کړی تازه جامه دې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شوم تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتي به وایي یاره دا خبرې دي دروغ ښکاري ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبی علیہ السلام د امتي په شان کې جوړې زه هغې مړي ته ډېر خفه شم چې دې مړ شو تازه جامه دې کړی او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشم وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده اوږده ږیره پرته او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته وي ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ګیره یې په دې مخ باندې پرته وي وایي دا فرشتې به په خپله وایي چې دا امتي ته جانان دی د هغه سنت یې په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته یې وګورئ دا د نبي علیه السلام امتي دی هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم زه خپلو نوجوانانو ته وایم د الله دپاره دا ګیرې پرېږدئ دا ګیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دي په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده ګیرې پرېږدئ خلکانو دا خوند کوي دا زما د جانان سنت دی دا زما د محبوب سنت دی
دا ګیري په مخ باندې ډېر زیات خوند کوي ګیري پرېږدوئ ښه نبي علیه صلات وسلام راضي کوي انشاءالله چې د چا ګیري دي خو دی مبارک مو شه خو چې د چا نشته پرېږدو به ګیري که نه لاس اوچت که را سره که نه ګیري به پرېږدو که نه انشاءالله ګیري به پرېږدو دا د نبي علیه صلات وسلام سنت دي هلکانو دا ګیري پرېږدئ د مرګ هېڅ پته نه لګي دی وایي زه چې بوډا شم ګیره به پرېږدمه نوجوان